او در حقیقت مونږ خلکو ته لږ داسې څه بس راځئ احمد علي پاکستان چې جوړ شوی و هغه 1947 و. اختیار ولی صاحب مخکې به مهنګۍ خلاف تاسو ناره وخله اواز به م کوو اوس خاموشي ده وجوهات دا د خاموشۍ ټکي چې کوم دی نو دا د پی ټي آی د خلکو د اړخه به وي خو اختیار ولی یوه ورځ غلی نه دی ناستی دی خو زما هغه یو تصویر چې ما په خېټه کاڼې تړلی و هغې پی ټي آی له څومره زور ورکړی دا ما ته پته اوس ولګېده او دا سړی په خر کې نولې وه په نو خر کې ولې چکر ورکړی وی او بیا پر یو سپټک حجرې له په خر کې نولې هلته یې بوتلی وی. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتون کو شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نام راغلم د اختیار ولی صاحب ترڅنګ اختیار ولی صاحب پروګرام کې تر کلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته نوخار هاوس پر اتک باندې هرکلی وایو. مننه. اختیار ولی صاحب مخکې به مهنګۍ خلاف تاسو ناره وخله اواز به م کوو اوس خاموشي ده وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو دا د خاموشۍ ټکي چې کوم دی نو دا د پی ټي آی د خلکو د اړخه به وي خو اختیار ولی یوه ورځ غلی نه دی ناست. اختیار ولی یوه ورځ د خپل کار نه دی اورېدلی د اسمبلی په فلور باندې په پریس کانفرنس کې په ټي وي ټاک شوز کې په جلسو کې ما چوت کړی دی خو زما هغه یو تصویر چې ما په خېټه کاڼې تړلی و هغې پی ټي آی له څومره زور ورکړی دا ما ته پته اوس ولګېده. زه اوس پوه شم چې هغې دوی له ډېر زیات زور ورکړی و دوی ښه شعر کوي خو زه دوی ته یو خبره کوم چې څومره کنځلې هم دی لیکي په سوشل میډیا څومره هم دی تنقید کوي زما ژبه چې دی څومره پرې کوي دومره تېرېږي. زه د دغې څیز پروا نه ساتم. زه د خپل کار نه باز نیم راغلی او نن هم زه اوس روان یم د غلې ګودام باندې چاپۍ ته زما د علم مطابق هلته په لکونو بوری ټول ګودامونه ډک پراته دي او دا مصنوعي بحران چې څومره دی په دې صوبه کې په دې خیبر پښتونخوا کې دا د پی ټي آی حکومت مصنوعي طور سره جوړ کړی دی. غنم وافر مقدار کې دي دی مل ته ګرینډنګ ته ورکوي نه لس ګودامونه دي لس ګودامونه ټول ډک پراته دي او په لکونو بورې په هغې کې دي په نوخار کې چې داسې وګرځې نو په هر یو د وړو دکان باندې بې کچه رش دی په میلیونو خلک ولاړ دي نو د دې خو مطلب دا دی چې د حاکم وقت زمونږ د صوبې محمود بوزدار صاحب او بیا عمران خان صاحب وسره پرویز خټک او وغیره 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 دا ټول دی بیا په دې سوچ باندې دي چې دا خلک دی اوږي کې نارې کې لوږې ته واچوي او دی د مرکزي حکومت په بغاوت باندې اکساو کي نو دا د سازش دا بیانیه د دی نن ختمو او چې کمو خلکو زمانه تمه لرله د احتجاج نو نن زه په احتجاجي توګه باندې ورځم نو چاپه م وم دغه احتجاج هم دی او دا د دې صوبې د غریبو خلکو د عام ولس لپاره د هغوی اواز هم دی او دقسې څنګه چې دا ګودامونه ډک دي داسې چارسده سوات ملکنډ صوابه مردان پیښور وزیرستان هر ضلع کې چې کوم دی وافر مقدار کې غنم د ضرورت نه زیات د څلورو میاشتو ذخیره زموږ سره په صوبه کې پرته ده او زه دا په دې نیز سره ویم ځکه چې د هغې د ټولو نه لوی ګودام د صوبې د نوخار په داخلو کې دی هغه هم ډک پروت دی. زما اخواته هم پروګرام دی د هغې نه بعد به بیا زه هلته ځم او زه به هلته هم چاپه غورځوم او زه به د دوی دا بدرنګ مخ دا به زه دې ټول ولس ته ښیم او دا کوم نوی کول چې پر سوشل میډیا باندې دا پارټي د پی ټي آی سپورټ کوي هغو ته به ضرور دا وایم چې یو نظر دا څیز وګورئ چې ستاسو دا مشران ستاسو دا پارټي دی کوي څه د دوی ایجنډا څه ده او د دوی مقاصد څه دي. جی مننه. کتونکو اختیار ولی صاحب اوس نږدې چاپه وایي موږ به هم ورسره راځئ مخکې ګورو چاپه څه اقدام راوړي کړی دی چې موږ له پنجاب یا غنم نه راکوي یا په صوبه کې مهنګايي ده یا دا دي هغه دي او در حقیقت مونږ خلکو ته لږ دا څیز ښولو چې ګودامونه د غنمو ډک پراته دي او ملک کې ټول فل ډک دي دا لږ ویډیو باندې راولئ دا یو ګودام 12 کې و ډک دي اختیار به یا خو تاسو ویل مو کمه دی رالي مو قتل دي تاسو سره غنم کم دي چې خاموشي
زمونږ غنم نشته که مسله څه ده د خلکو ته چې کوم مسله دی وخت کې لګیا ده روټۍ ګرانېږي اوړه نه میلاویږي دی وجه څه ده تاسو ته نه میلاویږي غنم نه راځي حاجی سر ټول اول تاسو شکریا ادا کوم بینګ پبلک ریپرزینټیټیو ایم پی د نوخار تاسو د اهم ایشو د لپاره موږ دفتر ته تاسو رالی زه تاسو ته دفتر ته راتلو باندې تاسو شکریا ادا کوم چې الله تاسو دا جذبات هغه وکړي او تاسو دومره ښه ټیم باندې رالی چې په دې باندې کېدای شي دا ټول کې پی کې نه نوخار نه د پوره صوبې نو ډسټرک هم لکه وجه تاسو په هغه باندې لکه غوش هغه د سیده سر زمونږ په دا کوم چې تاسو وایي چې دا څنګه هغه دی غنم الله په مهرباني سره به داسې حالات شي که نه سر اکثر غنم نه نو موږ سره چې غنم لکه د لوخار کې نو ډسټرک مبارک کې ریمارکس ورنه کوم نو ما سره غنم کوم چې دی که نه دا پراته دي بالکل او زمونږ کوم چې ډیلی ایشو دی هغه حساب باندې مونږ میاشت باندې یو روز هم داسې نه دی چې مونږ غنم نه ورکو که نه سر هغه حساب باندې مونږ خپله ریلیز کوو خو اوس هغه دا دی سر چې دا زمونږ ریکوایرمنټ کوم چې دی د هغه ډسټرک دا ډېر زیات دی سر لکه زمونږ په کلکولیشن حساب باندې زمونږ په نوخار ریکوایرمنټ کوم چې دی د 27,000 تیلی جوړیږي د 20 کیلو په حساب باندې او د 27,000 کې 70% کوم چې دی دا فلفل کیږي د اوپن مارکیټ نه یعنی د پنجاب نه کوم چې اوپن مارکیټ هغه راځي هغه لکه ریټ لکه هاي او زمونږ کوم چې د ګورنمنت پرووینشل ګورنمنت کوم چې هغه شیر دی هغه 30% دی تاسو سره ګودام کې دلته غنم پاتې دي بالکل د دې ګرینډینګ ولې نه کوي سر څنګه ګرانډي نو چې ګرینډینګ کیږي نو بیا بازار کې وړولې شارټ نو بازار کې شارټ روټه قیمت ته خبر یې تقریبا 30 روپو ته ورسېده سر هغه خو روټه قیمت باندې تاسو just because of the black marketing نه سر دا روټه قیمت کوم چې تاسو ویل کنه سر دا خو لکه سیلز سټین ریټو نن بیان حضرات خپل طرف نه ملک دا موږ سره دی وخت کې په څومره میټریک ټن دلته غنم پراته وي زموږ د نوخار کې سر زموږ دلته سر د یو میاشت نه زیات هغه پکې پراته دي یو میاشت زیات اچھا اور بیا زموږ ذاخیلو والا ګودام څه کوي ذاخیلو والا د سیده سر هغه خو لکه زموږ د ډسټریکټ نه دی هغه د پوری نېشنل ریزرو سرټ ورته وي هغه او جی هغه ته لکه هغه د ټولي صوبې هغه صوبې هغه ځان له منیجمنت ټیک شو هغه لکه زموږ نوخار نه دی او زموږ الله مهرباني سره په نوخار په هغه کې پیر سنټر کې یعنی نوخار پور دین ګډاون کې د فلحال د غنمو اویلیبিলিټي پرابلم نشته بالکل نشته البته غنمو د اویلیبিলিټي پرابلم نشته لکه غنم دسته مین شي غنمي کنه سر هغه حساب باندې زموږ اترایز ووټر دي سره موږ ارینجمنت کړی دی هغه بچي خاموش ښا نو پرووینشل ګورنمنت کوم چې موږ ته لکه اترایز ووټر راکړي دي کنه سر پرووینس ته هغه حساب باندې الله مهرباني سره زموږ په نوخار کې هغه ووټر پر ریلیز یو میاشت پورې مسله باندې البته تاسو دا وایم چې نور رسټ نه دي سر هغه کې لکه غنم پرابلم دی خو زموږ نوخار کې 400 کې هم نشته پیښور کې هم نشته زغه دا سٹور لګ وزټ کو زه په ځای خلک دومره رش ولې چې وړن نه ملایي هغه باندې خبره به کو لګ سٹور وزټ کوجی ولې نه سر جی خود تاسو کړه دې جی جی چې منګلا پنجاب یا غنم نه راکې یا په صوبه کې مهنګای ده یا دادی هغه دي جی جی او در حقیقت مون خلکو ته لګدا سیس خولو چې ګودامونه د غنمو ډک پراته دي عمل کې یو کولای ټول فل ډکټی دا لکه ویډیو باندې راولې دا یو ګودام 12 کې و ډک دي اختیار به یا خو تاسو ول مکمل نه رالو مو قتل دي را دي بس دې کې نور څه ګوري راځي مدلی نوزونه وال زموږ تقریبا څنګه څو دومره ډک دي زمونږ وو ډک دي پاکستان چې جوړ شوی هغه 1947 2018 پورې پاکستان باندې قرضې
ټوټل 26,000 ارب روپۍ وې او دا تورم خان چې کله راغی نو د په کم 4 کالو کې 25,000 ارب روپۍ لکه د هغې قرض عمره دوباره یې واخیستې په یوازې ځان او په هغه وخت کې به یې ویل چې وې دا مونږ د دی قرضونه کوزو لګیا یو ځان نه ډېر لوی زبرګ جوړ کړی 1 روپۍ په بهرني قرض کې نه ده ورکړي نو د پاکستان باندې چې دومره قرضه ته واچې ستا خپل یو دوکان شته ستا د رور شته چې په هغې کې آمدن 10,000 روپۍ نی او د میاشتې خرچه ستا 10,00,000 روپۍ وي او تا پسې قرضداري راځي ته به را دوکان څو ورځې وچلې والله که 3 ورځې رانه وچلې دا مهنګایي دا بجلی ګرانه ګیس ګران دا چې څه دي دا هم د دوی د لاسه دي او موږ چې راغلي یو موږ هم دغه کار سمولو ته راغلي یو د پاکستان ټول ولس ته په دې خبره ګواه وي موږ د بدنامۍ دا ټوکره په خپل سر په دې دپاره اخیستي نن تاسو مهنګایي جاړی لګیایئ که دا ملک مو دله بچ کړی نه و د دوی نه مو اقتدار نه و اخیستی نن به تاسو په دې خپل ملک پسې جړل نن به مو دا ملک نه و تیر وایي څنګه تاسو چې پی ټي آی ناظمان ناستې او هغه ریکارډر تقسیم کړي ده وارننګ ورکې ډي سي ته انتظامیه ته چې دا ډي سي ته په صفا الفاظو کې وایم او پرویز خټک ته ورسره وایم چې دا برنډې او کوټې ټولې ختمې کا دا تا چې د پی ټي آی ناظمانو له عہدیدارو له کومې کوټې ورکړي دي دا کوټې برنډې دې بالکل نه منم دا نه پس او د دروغ احتجاجونو باندې شرم نه درځي د خپل عمر ته وګوره 15 کاله د عمر شو د خپل صحت ته دی وګوره د دغې نه څه شرم وکړه دا د کنټینر د پاسه چې کم ډانس کړی او د هغې نه څه شرم حیا وکړه ته لګیا ته وایې چېرې زه احتجاج کوم اول دې دلته کې شاټیج جوړ کو مصنوعي اول دې ځای کې خلکو له وړه بلاک کړل او اوس وایي چېرې زه احتجاج کوم دا خلک تاله ساده دي خو ګوره بیوقوفان او شودګان نه دي شودګان چې څومره دي هغه ستا په پاټی کې دي یاد ساته سی ان جي تاسو بنده کړي ده بجلی کارخانې تاسو بندې پرېښي ګیس امپورټ تاسو نه دی کړی اوړه غنم تاسو نه شئ ورکولی او ګنده غلیظ بدرنګ سیاست له هغې له تاسو تکړی شرم دله په کار دی هغه ورځ لرې نه ده چې د نوښار عام خلک او د دې صوبې عام خلک دا به د وزیرانو د مشیرانو په کورونو باندې ورځي دا به د دوی په دیرو باندې ورځي او دغې ته به انقلاب وایي د دوی د دې ګودامونو کې نن هم زمونږ د سیلاب ځپلو مال پروت دی د سیلاب ځپلو راشن تنبان غوړي چینی هر یو څیز د دوی په اجرو کې نن هم پروت دی دا خلک به درځي دا به دنه په زور راوباسي انشاءالله ستاسو خلک خوځي د حکومت نه رخصت شي د سمیلک مولانا صاحب خبره تاسو به الله رب کریم ذلیله یوځئ به انشاءالله مننه جاوید بابر صاحب تاسو همیشه په سکرین باندې کار کړی دی اوس مهنګایي شوله اوړه هم نه میلاویږي سی ان جي هم نشته کرایان هم ګرانې دي دې حوالې سره به څه ویل غواړئ یاره ډېر مشکلات دي ډېر زیات پرابلم دی مطلب دا چې پیښور لم د کور نه شو تللی وجه 2,000 روپو پټرول لګي نو دغسې غوړي ګران چې سهار راپاسو غوړي ګران شو سهار راپاسو غنم ګران شو اوړه نشته نو لکه اوړه خو د اختیار ولي صاحب دا چاپې ووالې ګودامونه ډک دي په کار خو دا و چې دا د خلکو بس یو بوره چې دا کړی کور له وړی وی او دا سړی په خر کې نولې په نو خر کې ول چکر ور کړی وی او به پر اوس پټه ګجري له په خر کې نولې الته بوتلې وی چې دا خو د دې په ایما باندې د ګورنمنت په ایما باندې ارس کېږي لګیا دي کنه لکه دا ګودام ډک دی یو ټرک ولاړ دی دا په کار چې د روزانه 24 اور مل لوي چې 24 اور چلےګا او ټول مل دا لیږي وړه اتوماتیکلی ختم بشي د کرایسس به ختم شي خو نه دا څه نه کېږي مننه